بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې 137 نمبر درس دی. سبق نمبر 137 یو سل او 29 نمبر او الدرس الثاني والثلاثون یعنی 32 نمبر درس دی. او الفعل الماضي المؤنث المفرد، فعل ماضي واحد مؤنث باس پکو جی. د واحد مؤنث د پاره چې کومې صيغې استعمالیږي د فعل ماضي هغه به په دې جملو کې ان شاء الله مونږ نن وایو. نو تسأل المعلمة، تسأل سأل يسأل معنا د تپوس کول، نو معلمه چې ده دا د دې تسألو فاعل ده. تسأل المعلمة، معلمې تپوس کو، استاذ تپوس کو فاطمه ته د فاطمې نه. تسأل المعلمة فاطمة، استاذي د فاطمې نه تپوس کو. ماذا 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 معنا د س فعلتي فعلتي تا وکړه، چې سړي ته وایي چې تا وکړو نو هغه ته به وایي فعلتا فعلتا تا وکړو. نو دا فعل ماضي ده او د واحد مؤنث حاضر صيغه ده. فعل ماضي واحد مؤنث حاضر. ماذا فعلتي، تا څه وکړه. الان اوس، تا اوس څه وکړه. نو دا استاذه د دې فاطمې نه تپوس کوي، وایي ماذا فعلتي الان، ماذا فعلت الان، تا اوس څه وکړه. فتقول فاطمه، فاطمه وایي. فتقول دام د واحد مؤنث صيغه ده، واحد مؤنث غائب او فعل مضارع ده، فعل مضارع ده. فتقول فاطمه فاطمه، فتقول فاطمه، فاطمه وایي. فتقول فاطمه، فاطمه وایي. اخذت، اخذت واحد متکلم فعل ماضي صيغه ده، نو دا مذکر او مؤنث دواړه ځان لپاره استعمالول شي. اخذت رساله اخي، اخذت ما واخستو، اخذت ما واخستو رساله اخي د خپل رور خط. اخذت رساله اخي، ما د خپل رور خط واخستو. وفتحت واحد متکلم صيغه ده فعل ماضي، واحد متکلم فعل ماضي صيغه ده. وفتحت او ما کولو کړو، او ما کولو کړو الظرف لفافه، او ما لفافه کولو کړه، دا کار ما وکړو. وقرأت او ما اولست، ما اویلو، دا هم د واحد متکلم فعل ماضي صيغه ده. وقرأت الرساله او ما خط اویلو، او ما خط اویلو. ثم اخذت بیا ما واغستو، سمې واغسته القلم والورقه، قلم او کاغذ می واغستو، بیا ما قلم او کاغذ واغستو. نو دا کم اخذتو، قرأتو، فتحتو، اخذتو، نو دا د متکلم صيغې دي، د واحد متکلم فعل ماضي صيغې دي. او فعلتي دا د واحد مؤنث حاضر صيغه ده فعل ماضي. فتقول دا فتقول او دا تسألو دا د فعل مضارع څلورمه صيغه ده د واحد مؤنث غائب. اوس وكتبت الجواب، وكتبت الجواب دا فاطمه اوس ټول خپل داستان بیانوي. وكتبت او ما ولیکلو، نو دا د واحد متکلم فعل ماضي صيغه ده. وكتبت الجواب او ما جواب ولیکلو، وكتبت الجواب او ما جواب ولیکلو. بیا مخکې وایي كتبت الرساله، كتبت ما ولیکلو، ما لیکل وکړه، سمې ولیکه الرساله خط. كتبت نو دا د واحد متکلم فعل ماضي صيغه ده. كتبت الرساله ما خط ولیکلو الى اخي خپل رور ته، ما خپل رور ته خط ولیکلو. اوس وایي ثم وضعت، دا فاطمه اوس وایي ثم وضعت، نو دا وضعتم د واحد متکلم صيغه ده فعل ماضي. بیا ما واچولو، وضعت ما واچولو الرساله خط، خط في الظرف لفافه کې، ما دا خط په لفافه کې واچولو، لفافه کې می دا خط کې خودو. واغلقت او ما بند کو، دا هم د واحد متکلم فعل ماضي صيغه ده. واغلقت الظرف او ما لفافه بند کړه، واغلقت الظرف او ما لفافه بند کړه. وكتبت او ما ولیکلو عليه په هغې، یعنی په دقه لفافه العنوان پته، او ما په هغې باندې پته ولیکله، او ما په هغې پته ولیکله، یعنی په هغې ظرف مې پته ولیکله. ثم قلت، نو دا قلت چې دا د فعل ماضي واحد متکلم صيغه ده، فعل ماضي واحد متکلم. قلت معنا ما اویلو، ما اوی، ما اوی. ثم قلت بیا ما اوی لاخي خپل رور ته، لاخي د لام معنا ده تا، او لاخي خپل رور ته.
الصغیر ورکوټي ته ما خپل ورکوټي رور ته ووې ثم قلت لاخي الصغیر بیا ما خپل ورکوټي رور ته ووې چې کوم رانه کشر دی دا فاطمه وایي چې کوم زمانه کشر رور دی ما هغه ته ووې خذ دا د امر صیغه ده د واحد مذکر دپاره چې یو کار کې چې دا کار وکړه نو هغه ته به هغه دپاره د امر صیغه استعمالیږي نو خذ دا د واحد مذکر صیغه ده د امر خذ تواخله خذ تواخله هذه الرساله دا خط ته دا خط واخله دا فاطمه اوس د خپل کشر ورور ته وایي ته دا خط واخله وضع او دا وضع چې دا کنه دا هم د امر صیغه ده وضع ته واچوه ها دا خط ها دا دا ها چې دی دا د رسالې ته راجع دی وضعها ته دا واچوه فی صندوق البرید د خطونو بکسه کې صندوق البرید د خطونو بکسې ته وایي هغه په ډاکخانه کې چې کوم هغه بکسه غونته لګېدلي خلک ورځي په هغې کې خط واچوي ډاکخانې والا بیا هغه یو خوا بل خوا لیږي نو فی صندوق البرید په د خطونو بکسه کې نو د خطونو بکسې ته لیټر بکس هم وایي لیټر بکس ټیک شو جی نو دا زمونږ آسان سبق په آسان الفاظو کې مونږ دا د واحد متکلم د مؤنث والا صیغه استعمال کړه نو دا د واحد متکلم چې څونه صیغې دي دا د مذکر او د مؤنث دواړو یو شانتي دي که هغه د فعل ماضي دي او که هغه د مضارع دي نو دواړه د مذکر دپاره چې کومه صیغه د متکلم استعمالیږي نو هغه د مؤنث دپاره هم استعمالیږي نو هغه د واحد متکلم کوي او که جمع تثنیه او جمع متکلم وي دواړه د مذکر او د مؤنث دواړو دپاره یو شانتي استعمالیږي نو دلته کې اوس یو پکې دا فعلتی دا د واحد د فعل ماضي واحد مؤنث حاضر صيغه ده او دا نور ټولې پکې د اکثریت پکې د واحد متکلم صيغه استعمال شوي او دا دوه پکې د امر صيغه استعمال شوي او دوه چې فتقول او تسالو دا پکې د مضارع څلورمه صيغه استعمال شوه د مؤنث لپاره نو دا زمونږ د المؤنث والا د فعل ماضي مؤنث واحد باس وو نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام